چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غزوه تبوک نه فاتح او کامیاب واپس تشریف وروړو، په دې وخت کې دا منافقین چې دوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راتلل با او وی چې مونږ ته هم اجازه راکا چې مونږ هم آینده د پاره تاسو سره چې دی هغه جهاد ته وځو. ځکه دوی ته پته ولګېدو چې یو طرف ته په زرګونو کې کسان دي او بل طرف ته په لکونو کې کسان دي، او د الله تبارک وتعالى مدد او نصرت او فتح چې دا نو هغه مسلمانانو سره دی. نو لہذا دوی هم دا اراده وکړه چې آینده د پاره چې کله تاسو جهاد ته ځئ موږ هم تاسو سره جهاد ته وځو. نو اسی خوشامد کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه د آیتونه مبارکه نازل فرمایل چې کله ته واپس راشي نو دا یو ډله د منافقینو نه دوی به تا ته راشي او دوی به تا نه اجازه غواړي چې مونږ هم تاسو سره میدان جهاد ته ځو، مونږ هم اجازه راکا. زما محبوب پیغمبر ته دوی ته ووایه هرگز تاسو مونږ سره جهاد ته نشئ تللی نن نه پس، ځکه چې ستاسو نفاق منافقت ښکاره شو او د دشمن په مقابله کې ما سره تاسو نه جنگيږي. لہذا یو خود دې منافقت ښکاره شو، نو نن نه پس د یو منافق په جنازه کې با شرکت هم نه کوي. همیشه د پاره دا حکم نازل شو، اگر چې دینه مخکې دا حکم نه راغلی. الله رب کائنات فرمایل زما محبوب پیغمبر چې کله دی منافقین نسو مرشي داغه جنازې ته هم نزي او داغه د قبر په خوا کې به هم نودري. عبد الله بن ابي رئیس المنافقین چې کله مرشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عبد الله بن ابي رضی الله عنه د زوی عبد الله اگر راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې زما پلار دو وصیت کړی دی، یو دا چې خپل مبارک قمیص راکړه چې پلار ته پکې کفن ورکم، دا وصیت کړی دی، او دویم دا وصیت کړی دی چې زما جنازه به پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دواړه اول خپل قمیص ورکو او بیا د جنازې فیصله فرمایل چې جنازه کوم. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مخ ته ورته یا رسول الله دا خو هغه بدبخت انسان دی چې اما عائشه صدیقه رضی الله عنها باندې تهمت لګولې دي، تاسو دې بدبخت جنازه څنګه کوئ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو مصلحت په بنیاد باندې هغه جنازه وکړه او رب کائنات د حضرت عمر فاروق د مشورې مطابق بیا حکم نازل فرمایل چې ما محبوب پیغمبر نن نفس چری هم د یو منافق جنازه هغه ونه کی چې داغه نفاق ښکاروي. نو فرمایي فإن رجعك الله، پس کچری واپس راوستي ته الله جل شانه الى طائفه منهم ندي یو ډېر طرف ته د دوینا فاستأذنوک، پس اجازه غواړي د تا نه دوی للخروج د جنگ ته د وتلو د جنگ د پاره. فقل نتو لن تخرجوا اسکل تاسو نشي وتلی نشي تاسو معي ابدا ما سره چرهم، ولن تقاتلوا او اسکل تاسو نشي جنگیدلی نشي تاسو معي ابدا ما په مرګتیا کې د دښمن سره. انکم بشک تاسو رضیتم راضی شوی بالقعود پکناستلو اول مره فاول ذل فقعدوا پس کینی تاسو مع الخالفین درست پات خلق سرا. ولا تصلي او مکو منزو د جنازي على احد منهم پس کس باندې د دوینا ما تا چې مرشي ابدا چرهم، ولا تقم على قبره او مودرګه په قبر داغه. انهم كفروا بشک دوی انکار وکړو بالله د الله ورسوله او رسول له، وماتوا او دوی مرشول وهم فاسقون او دوی نه فرمانو. همیشه د پر حکم راغی ما محبوب پیغمبر دی او منافق و جنازه بنو درېږي. دی وجنا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم
صاحب السر رسول الله حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم د منافقین نمونه خودلو نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بدا احتیاط کو چې کوم جنازه کې با حضرت حذیفه رضی الله عنه چې نو حضرت عمر سے بم هغه جنازې ته بلتلو او کوم جنازه کې با حضرت حذیفه رضی الله عنه د صاحب السر رسول الله د نبی رسول الله رازدار نبی صلی الله علیه وسلم دته د منافقین او هغه نامي او تخذلی وی هغه لیست او تخذلو نو حضرت عمر سے با په جنازه کې کتو چې حذیفه رضی الله عنه نشته کرشته دومره محتاط نو لہذا همیشه د پاره الله رب کائنات د دې خبرې پابندي ولګو چې یو کس په داسې حال کې مرشد چې د منافقت اخکاروي د کفر اخکاروي اگر چې په ظاهر باندې یو زر پرې کلمه وایي په ظاهر باندې د ایمان دعوا کوي خو د ایمان د پاره شرط دا دی چې دی با د دین اسلام چې څومره شعائر دی داغه ادب او احترام وکړي دا نه چې د ایمان دعوا کوي بل طرف ته د نبی صلی الله علیه وسلم ګستاخی کوي یو طرف ته د ایمان دعوا کوي ځان ته پکا سچا مسلمان وای بل طرف ته د صحابه کرامو ګستاخی کوي یو طرف ته ځان ته مسلمان وای بل طرف ته د دین اسلام چې کوم شعائر دي هغه پورې خنداګانی کوي استهزاء کوي تمسخر کوي دې سره انسان د اسلام د دایره نه وځي دا منافقین چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم شاته بودردل خشتا منځونه وای کو خپل شکل صورت به ظاهری جوړ کړو او دغه شانتی تسبیح اړو ذکرونه به کو منځونه به کو خو قران کریم وایي چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار د جهنم ټول لاندنی طبقه کې ودی پراته وي دوی د صحابه کرامو پوری بخندا کو د نبی صلی الله علیه وسلم سنتو پوری به استهزاء کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارکو طریقو پوری بخندا کو د دین به مسخره جوړوله غب جوړوله چې نن هم ډیر مسلمانان ځان ته وي هغه غیر شعوري تور باندې غیر محسوسي تور باندې هغه ربانو ته دی علم نشته چې څومره غټ کفر کوم لګیای ما په سنتو پوری مذاق کوم استهزاء کوم خندا کوم تمسخر کوم چې دا یو لوی کفر دی د نبی رسول الله د زمانه منافقین او سبل سنو کړي بوتانو ته سجدو نو کړي او نور سنو کړي بلکې دقه د دین اسلام شعائر پوری خندا کړي او تمسخر کړي او استهزاء کړي دا غي د وجنه الله رب العالمین دا وعید ذکر فرمایل چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار د ټول کافرانو نه ټول لاندې طبقه کې دا منافقین وي چې دوی د اسلام شعائر پوری د اسلام نخو پوری بدوی خندا کوله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا